نن یو عجیبه مطبخ کې ولاړ ما چې داسې مطبخ ما چېرته لیدلی نه دی. زه یو مدرسه کې ولاړ یم، ماشاءالله تاسو ټولې پیژنئ، په پوره دنیا کې یو نوم دی. تاسو ماشاءالله دې مطبخ ته تاسو وګورئ چې دا نظام روان څنګه دی. یاره زه موجود یم حقانیه اکوړه خټک چې کومه مدرسه ده په هغې کې زه موجود یم. هسې حیران شوم چې د یوې خېټې نن په کور کې یو ماشوم دی، هغه خپل پلار نشي ساتلی او فریادونه راغستي، او په دې مدرسه کې مولوي صاحب څه 5000 پوره باندې هغوی ته روټۍ میلاویږي. تاسو دا شاته لیدی شئ چې دا خو یو جلک دی. نو دا نظام څنګه روان دی؟ نو دا عوامو تاسو ته وایم چې ګوره ستاسو کمې پیسې لګي په دې مدرسو باندې، هغه ماشاءالله ډېر د کار په ځای کې لګي. نو الحمدلله حیران شوم چې خدای پاک په دې ګرانۍ کې چې نن سبا ما او تا د کور خرچې نشو برداشت کولی، هر یو ما او تا فریاد کوو کو نه کوو. زما دپاره په پارلیمنټ کې بیل نشته، زما د استادانو دپاره په پارلیمنټ کې بیل نشته، د حکومت د سیړه له ما سره مرسته نشته، نه زما داسې پهچان شته په حکومت کې چې زما دپاره څوک ووایي چې هلکه بیا د مدرسې طالب دی، عالم دی، دوی دپاره تنخواګانې مقرر کړه. نه، نو بیا مولانا دا نظام څنګه روان دی؟ یاره دا په هزارو کې تعداد چې دې طلباو ته دا روټۍ میلاوېدل، دا خرچې، دا خو یقیني کو په عقل چې زما د عقل خو دا خبره نه ده. نو مولانا صاحب تاسو خپل تعارف وکړئ او بیا ورسره د مطبخ داسې مستقل یو مختصر شکل تعارف وکړئ چې د عوام خوشحاله شي چې الحمدلله عوامو ستاسو په پیسو باندې دا څومره مدارس چې روان دي دا ستاسو په امداد روان دي. نو بهر کې مولوي صاحب تاسو ته یو مختصر خپل تعارف وکړئ او د مطبخ دا خرچې ورته لږې شان بیان کړئ چې عوامو ته پته ولګي چې دا د ما او ستا په پیسو روان دي. جی جزاک الله. ټول اول خو زه مولانا اختر علي صاحب شکریه ادا کوم او دارالعلوم احمد ونیره ته زه خوش آمدید کوم. الله مشاله. نو ډېره مننه. او دا چونکې تاسو د دې حوالې سره چې اول تاسو دا وایئ چې تعارف وکړئ، نو چونکې مولانا صاحب راغلی ده نو د دې مطبخ څومره انتظام دي. مدرسې پوره نوم ورته مدرسې جامع دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک ماشاءالله اکوړه خټک مدرسه ده. یعنی پورا په پاکستان کې مولانا صاحب چې څنګه تاسو ذکر کړه، یعنی اول نمبر مدرسو کې دا مدرسه چې دا هغه شمار کېږي. نو دې کې تقریبا 5000 تعداد د طلبه کرام ولا تقریبا دا پکې اوسېږي. دا پکې یعنی دې کې داسې دي چې 3000 طلبه کرام دلته رهیش وي، 3500 هغه ولا مستقل یعنی 7000 روپۍ ریزي دا چې دی هغه لای د ورځې 7 او 1000 وسره یعنی 2000 لکه چې به وې 2000 روپۍ تیاریږي. ها 7000 روپۍ دلته تیاریږي او دا ټول 2 روپۍ دا 2 روپۍ مو دا تیاریږي. لکه په یو ورځ کې 2000 روپۍ تیاریږي. 2000 روپۍ تیاریږي. او دې کې کوم طلبه دلته حساب وي 3500 طلبه کرام هغه ته دا روپۍ چې هغه هر طالب ته یو روپۍ ملي. مولانا دا صرف وچه روټۍ کو سالن وسري، صرف وچه روټۍ سالن روټۍ وچه یوای ته ملي او سالن مو سره شته لکه سالن ورسره سالن ورسره ورکړي. او دې ولا اختوار بل چې تاسو وې دې اختوار بل زه جوړم دې ولا پیرو صرف وچه روټۍ ولا دې 5,34,000 داس یعنی اختوار دې ولا صرف دې وچه په هفته کې چې دا کوم روټۍ پخېږي کنه نو دې خرچه په هفته کې څو ده؟ 5 लाख صرف دا روټۍ خرچه ده. ښه نو دا غرانګي سلن هدا. ها سلن د سلن باندې هم دا غرانګي خرچه راځي. بیا نو دې بیرونه شو، د دې استادانو خرچې شوې، د دې هاستل شوې، د دې پوره حساب کتاب دا یقیني وره مادي مهنت پر اول ډېر ګرانه ده یار. تقریبا دا ټول چې هر څه کې جمع دي تقریبا سلط بغا مهنا چې دا 60 लाख روپۍ خرچه. دا صرف د خوراک؟ دا صرف نه پورا مدرسې. ها پورا نه صرف د خوراک کنه. خوراک کې 31 लाख روپۍ یعنی دا 2 کاله مخکې. ها 31 लाख او اوس وګرنی شو نو تقریبا 35 लाख لکه دا څه د پاسه 1 लाख روپۍ د ورځې خرچه ده. ورځې خرچه صرف د مطبخ. مولانا دا کوم ځای نه راځي؟ دا بس امریکا ته پړ کې کوسې حساب کار دی. ها دې وضاحت نه کوي کنه چې دا عوام خوشاله شي کنه. دا هر څه کې راځي ګوره دا خو هر چا ته پته ده که جومات ته که مدرسه ده دې ته نه حکومت فنډ منظور کړی ده نه حکومت طرف نه راځي. دا څه چې راځي دا ټول دا هر څه د عوامو هغه موږ سره امداد هغه عوامو ولا دا څه چې راځي دا د عوامو بدله ده. دا یعنی هر څه چې کوي دا لکه ماشاءالله دا ټول هغه حدیث مبارکو باندې عوامو عمل کړی دی چې عالم شه یا طالب علم شه او دریم د دوی خدمتګار شه. نو دا خو ګوره خدمت کې راځي، دا خدمت دی. نو عوامو ته تاسو ټولو ته یو قسم لا زما چې څومره خوارج دي، څومره بهر دي، کوم مسافر دي، تاسو چې څومره مرسته کوئ دې مدرسو سره ماشاءالله دا مدرسې
د عوامو له د معاشرې له د ګورونو په شان علما ورته علما نو په دې کې تاسو پوره صدقه نو الله مړه ته خوشاله کوي موږ نور سوای تاسو بس نو پس دا مکمل ټول اسه دا یو مختصر شان تعارف ماته د وی مدرسې وکړو د پاکستان کې په سونو زرګونو مدرسې دي دا ټول نظام ستاسو په منډه تر روان دي زموږ تاسو ټول دا خواسته جناب چې دا مدارس دي دا علما دي د دوی بل څه واسطه نه علاوه د اسباب په درجه کې تاسو چې څومره مرسته سره تاسو کولای شئ کنه نو موته به خبر نه یو دا علما طلبه به تیاریږي زموږ استاد بیا پوره سره دا خبره صحیح ده بس الله مله خوشاله ساتيږي الله